أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. سورة القصص 52 نمبر آیت. په دې 52 نمبر آیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ تصدیق لپاره د مخکینو علماو چې کوم د تورات او د انجیل عالمان د هغوی گواہی نقل کیږي چې هغوی هم دا گواہی کوي چې دا پیغمبر وو او دا پیغمبر دی. او چې ګره اهل کتابو گواہی موجوده ده حکم چې بده کې انصافي علما دي. دا غي نور سره انکار صورت نور مشکل لري، سره بیا انکار کوي نو ډیر زیاتې به کوي. د نبی عليه السلام د رسالت باندې دلیل نقلی ذکر کیږي د مخکینی کتابونو والا علماو. الذين اغكسان دي آتيناهم الكتاب جمع ورکړه او کتاب دغه عیسایانم کې دي شي يهوديانم کې دي شي من قبله مخکر دي قران هم به يؤمنون دوی په دې باندې ایمان راوړي. دوی په خپل کتاب باندې ایمان لري، تورات باندې ایمان لري، په انجیل باندې ایمان لري. هغه کې چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویان او علامات په هغه باندې ایمان لري. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ او هر کله چې واورول شي دوی ته د قران آیاتونه قالوا دی وای آمنا به موږ ایمان راوړی دي من قبله مخیر دینه ان قران چې نازل شوی نو دا پیغمبر علیه السلام چې راغلی نو دنه مخکې به زموږ یقینو ځکه تورات او انجیل کې دا مضمون تفسیری موجود ده هغه ځکه نه معلوم. هم به یؤمنون دی په دې قرآن باندې هم به ایمان لري، په دې باندې هم ایمان راوړي. نو اذا یتلا هر کله تلاوت شي علیهم مدیمان قالوا دی وای آمنا به هم ایمان راوړي دي. انه الحق یقینا دا قرآن حق دی من ربنا زمون رب طرف نه دی. انا كنا من قبله مسلمین یقینا و منګه مخکې د نازلېدلو د قرآن نه مسلمین مسلمانان، یعنی مخکې موږ ته پته و د قرآن برازي دا پیغمبر برازي که مخکینی کتابونو کې د پښتنګوي موجوده و نو هغه وخت نه زموږ په دې باندې یقینو موږ دا خبره باندې کلک ولاړو یقین هم لارو نو مخکې د مسلمانانو دا منله. تفسیر مزاری ذکر کړی دی چې د دې آیاتونو د نازلېدلو وجه او سبب دا و چې کله جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ حبشه ته هجرت وکړ. اته چې کله دوی خپل ملګرو سره لاړل پانه صرف پناه واخیستل نو هغه ځکه حبشي بادشاہ ته قریش خط ولیکو چې دا کسان زمونږ باغیان شوی دي تغلط کې درغلي دي او د خپل پلار د نیکر رواج مقابل کې یو بل دین ایجاد کړي دي. دا کسان خطرناک دي، دا غونی صدر سزا ورکړي یې مونتواله کله چې د حبشي بادشاہ د خط ملاو شنو هغه حیران شو. دوی راوغتل تاسو څه مسله ده. نو جعفر رضی الله عنه پاسه د ټول خبره ورته وکړه چې دا شان کې د اخر زمانه پیغمبر راغلی دی، خپل معجزات ثبوتونه موږ ته خودلې دي، زموږ پورا یقین دی. هغه نه بعد سورته نازل شوې دي اما په ایمان راوړې د خلک مخالف دي. نو حبشي بادشاہ نجاشي ورته ویل د آیاتونه تاسو ماته وورئ د څنګه آیاتونه دي. نو جعفر رضی الله عنه د یو سورته وورو چې کله د سورته وورو چې حبشي بادشاہ نجاشي خود د انجیل حافظو هغه ته پته ولګی چې مضمون بیخي او شانت کې دي، کوم احکام او کوم عقاید چې بیخي په یو انداز باندې دي. نو بس هغه بجړا شو، قسم یو کوټ دغه صحیح پیغمبر دی، د دې مخالفت خو لوی جرم دی، په دې باندې ایمان راوړل فرض عین دی. هغه نور صدق خلکو دغه د اسلام ورو اثر شروع. کله چې د خیبر غزا صحابه کرام لاړو نو په هغه وخت د حبشین تقریبا 40 ته پورې کسان چې د انجیل منونکي مسلمانانو دوی را له جهاد او خیبر بجنګ کې سوا غسته. بیا به دې کې ځنې چې کم دینو هغه زخمیان شوي دي او ځنې روغ شهیدان به دغه ټیم کې نه دي شوي. دغه د حبشي کوم نوی مجاهدین چې کوم راغلي واقعي چې کله د صحابه کرامو د حال ولید د ډېر زیات غربت د پیزار د خوراک د سوارلۍ حرس ته چې کوم دي انتهایی غربتو نو صحابه کرامو نه اجازه واغست او نبی عليه السلام سره مشوره وکړه چې موږ به حبشي ته واپس لاړ شو. د دې صحابه مالی حالت ډېر خراب دي، هلته موږ مالی لحاظ باندې ډېر ښه یو، نو پیسې به راجمع کوو او دوی ته به دوی سره مالي تعاون چې دوی مضبوط شي. د خاصم بهادر هیروګان دي، مجاهدین دي،
نو دې طریقه باندې به اسلام مخکې ترقی وکړي. دې خلکو ته اجازه میلاو شو او دوی لاړل واپس. هغې نه وروسته د دوی په تایید کې د آیاتونه نازل شو. الله تعالی وایي اولئک د هغه کسان دي یؤتون اجرهم چې دې ته به ورلګېږي اجر د دوی مرتین د چونده بما صبروا په سبب د هغې چې صبر یې کړی دی خپل دین باندې. ويدرؤون او دوی د فکوي بالحسنه بنیکۍ سره السیئه بدۍ لره. در دې خلکو دغه اهل کتابو صفات ذکر کېږي کوم چې بهترین صفات دي. هغه کې یو دا ده چې کله د دوی سره بد وشي نو د هغې په مقابل کې دوی ښه کوي نیکي ورسره کوي. دا ويدرؤون بالحسنه السیئه دو مضمونونه دو مفهومې دي. یو مضمون دا ده چې کله د دوی نه غلطي وشي ګناه ته وشي د هغې نه بعد توبه وباسي او توبې نه بعد یوه نیکي وکړي. او دا شرعي طریقه هم ده چې کله سړی نه ګناه وشي نو پکار ده چې د توبې نه بعد یو بهترین نیک عمل وکړي. د نیک عمل سره د ګناه په خپله باندې ختم شي د هغې اثر ختم شي. دغه وصیت چې کوم دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه ته هم کړی و چې د ګناه نه بعد چې کله نیکي وشي نو د نیکۍ سره ګناه په خپله باندې ختمېږي. بیا نو ممکن ده چې دې نه دا مراد دی چې کله د دوی نه غلطي وشي نو غلطۍ په مقابل کې د یو بهترین نیک عمل شروع کړي بل چې په دغې وجه باندې د ګناه اثر په خپله باندې ختم شي. او دغه شان ده کې حسنه چې کوم دی دا خو اخلاقو ته میله کېږي. سیئه چې کوم دی دا بدۍ ته ظلم ته میله کېږي. نو که دویمه معنی مراد شي بیا به داسې شي چې دا خلک دفع کوي په ښه اخلاقو سره السیئه ظلمونو زیاتو لره. بیا یې مطلب دا دی چې کله د دوی سره څوک بد وکړي زیاتې ورسره وکړي اگر چې انتقام اخیستل شرعاً جایز دي د ظالم نه او دغه سبقونه مخکې تر شوي دي چې کله ظالم ظلم وکړي نو فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم دومره تجاوز ور باندې وکړي چې څومره په تاسو باندې کړی دی مخکې نور زیاتې به سر نه کوئ. یعنې سر په سر باندې انتقام اخیستل جایز دي. لیکن د دې باوجود که دغه انتقام چې وانه اخیستلی شي او دې مکمل ماف شي او د ماف کېدو نه بعد ورسره نیکي وشي دا ډېر بهترین د اخلاقو اعلی درجه ده. نو دا اهل کتابو کې چې کوم علما او کوم چې ایمان راوړه هغې دا صفت لارو چې چا به سره بد وکړل د بد مقابل کې هغه انتقام خلاصه کړي چې یو طرف ته به یې ماف کړو د هغې نه بعد بس دوباره بله غټه نیکي هم وکړه. خدایه لرې دا د هغه خلکو سره پکار چې کوم خلک جرایم فاحشه مجرمان نه وي هغې به د خپلو جرمونو باندې فخر نه کوي چې که موږ بهادر یو خلک رانه یریږي زور لرو داسې کوو هغسې کوو. د کم کس چې ما سره احسان کې دا زمانه ویرې دباو شو چې دا ستونه پکې نه نو اله او نو بیا احسان د بدۍ په مقابله کې احسان ښه شي. لیکن چې کله دا ته اندازه دا جرایم پیشه سړی جرمونه او ظلمونه د عادت او د ښېګړې احسانات پیژني نو د هغې نه غلطه فایده پورته کوي. نو په دې صورتونو کې بیا شرعي هغه حکم باندې عمل کول پکار دي چې فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم دومره تجاوز ور باندې وکړي چې څومره په تاسو باندې کړی دی مخکې نور زیاتې ورسره مه کوئ. نو دا کوم ماف کول دا هغه صورت خبره شوله چې کوم دا خلک مستقل جرایم پیشه عناصر نه دي او بس یو ټیم نیم کې د خطا وشو غلطي ته وشو ماف کول بهترین عمل دی. ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغه مال نه چې موږ ورکړي دي ينفقون خرج کوي. دا مکه خبره شوه چې کله په خیبر په غزا کې دوی رالو او به اجازه واخیستله واپس راړو دغه ځای نه په غټ مقدار باندې صحابه کرامو خرچې راولېږلې. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه او هر کله چې واوري بې فایدې خبره عباس خبره اعرضوا مخته واړي. لغو چې کوم دي چې دا عباس خبر نه مراد هغه خبرې دي چې کوم نه دي صحابه کرام او د خلکو بشان کې څوک وکي کوستا خبرې وکي نمونه ورلکې دي بعد الزامات په ولکې عام طور ټول دنیا سره روانه ده چې کوم نیکان خلک دغه خلاف زبردست پروپاګاندا چلیږي نمونه چلیږي. دغه صحابه کرام چې مسلمانان شوي دي اهل کتاب او اول وس ایمان په قران باندې راوړی دي د دې بل علامه ده چې د دې متعلق بد خبره واوري چې چا پوری خبرې کړي دي بد خبرې پوری کړي دي اعرضوا عنهم دې مخ واړی چې بس خې کړي دي خبرې ما پوری کړي دي بس زه خبرې نشم کولای پرې دا دې کړي دي زه بس نه وقالو دی وای لنا اعمالنا زمون د پاره عملونه خپل دي مونږ کوم څه کړلی بس موږ خپل عمل بدله په خپل ملاوي تاسو به کار نشته ولکم اعمالکم تاسو د پاره عملونه خپل تاسو به خپل جرمونه خپل سزا ملاوي شي خلاصې دي نشي لہذا که تاسو تهمتونه او الزامات لګوي د الله تعالی د قبضه نه بار کې دي نشي امون چې کوم څه کړلی الله علم کړی د الله تعالی موږ بدل راکې د خپل عمل بدله موږ ته ملاوي شي تاسو به خپل جرمونه سزا ملاوي شي لہذا به خبرو باندې موږ نه خورو او نور تاسو بس نه وایو. بیا دغه نه بعد وای سلام علیکم سلامتی دی پتا سبحان
د سلام د متارکت ویل کیږي. سلام چې قران کوم ځای کې استعمالي کې د بدو مانو سره راضي په معنا د دعا سره دی چې تاسو د سالم یې د هر قسم مصیبتونو نه. اذن سلام د متارکت چې تاسو د لانجون او د باسونو نه بس موږ سالم پاتې شو، روغ دی پاتې شو، تاسو سره باسونو ته جوړ نه یو، باسونو د سره نه کوي. دا سلام د متارکت دی چې سلام د دعا نه دی چې بس تاسو موږ ځان له زمونږ تاسو خبره یو نه ده، تاسو خپل کوي موږ خپل کوي، دا مطلب شو. سلام علیکم، سلامتی دی بتا سبحان الله نبتغي الجاهلین، موږ نه غواړو جاهلان خلک چې هغه کې نو خبري وسره شروع کو، باسونه شروع کو، لہذا جاهلانو سره موږ سره باس کوو.